بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خارج پرون سبق کې منګه افعال عامله هغه شروع کړو. موږ ویلو چې هیڅ یو فعل داسې نشته چې هغه عمل نه کوي، بلکې هر فعل چې دی هغه عمل کوي. او بیا د فعل مختلف تقسیمات موږ ویلو چې اول یو او فعل معلوم او فعل مجهول ویلو مونږه. فعل معلوم څه ته وایي او فعل مجهول څه ته وایي؟ دا فاعل معلوم دی. بیا موږ دویم نمبر تقسیم ویلو چې فعل په دوه قسمه دی، یو دی فعل لازمی او دویم دی فعل متعدی. فعل لازمی څه ته وایي؟ چې یوازې په فاعل باندې پوره کېږي، مفعول ته حاجت نه وي. او متعدی څه ته وایي؟ چې یوازې په فاعل نه پوره کېږي بلکې مفعول به ته حاجت وي. یا د متعدی په څو قسمه ده؟ فصلو قسمه ده. نمبر 1 چې متعدی یو مفعول ده، او نمبر 2 چې دوه مفعول ته متعدی وي خو په دوه کې په یو باندې اکتفا جایز وي، مطلب دا چې په دوه کې یو تو حذف کول هم شي. او نمبر 3 چې متعدی دوه مفعول ته او په دوه کې یو حذف کول جایز نه وي. او نمبر 3 چې متعدی سو مفعول ده، درې مفعول ده. جی بیا موږ دغه بعد ویلو چې فعل معلوم کلازمی او نو هغه عمل کوي، او فعل معلوم که متعدی نو هغه عمل کوي. فعل لازم که فعل لازمی نو بیا څه چل کوي؟ فاعل طرفه او څه ولنه صبر کوي سنه علاوه نو مفعول به نه ولي علاوه ځکه دا لازمی نه فعل متعدی دا متعدی نه چې مفعول به وغوړي. او که فعل متعدی نو بیا فاعل ته برفور کوي او د مفعول به سره سره به نور وسوسون تا. او که فعل مجهول نو هغه بیا نائب فاعل طرف ور کوي د نور وسوسون ته نصب ور کوي. مې موږ د فعل یو بل تقسیم له ماضی مضارع امر. نو ماضی څه ته وایي چې پاغه په تیر شي زمانه دلال کوي، مضارع چې په آینده زمانه دلال کوي یا په موجوده. او امر دینه بعد بیا موږ ویلو چې افعال ناقصه دي. افعال ناقصه سوري ولس او دا څه عمل کوي؟ په مبتدا او په خبر داخليږي، مبتدا له رفع او خبر ته نصب ورغی. لکه یو مثال وای تاسو کان زید قائما، کان زید قائما. او بیا دې موږ ویلو دریم نمبر افعال مقاربه. افعال مقاربه څه ته وایي؟ چې دا په مبتدا او په خبر داخليږي او مبتدا له رفع او خبر ته نصب ورغی. افعال مقاربه سودی لس کم دي؟ كاد قرب اوشك عسى حرا اخلولق توفق اخذ جعل انشا. دا افعال مقاربه دا سوري اصل کې پس وو قسم دي؟ پدری قسم دي. کم دي؟ افعال مقاربه، افعال رجاء او افعال شروع. افعال مقاربه څه ته وایي؟ چې بری خبر دلالت کوي چې زما د اسم د پاره د خبر نږدې ده، خبر حاصلېدل څه دي؟ نږدې دي. او د دې لپاره کوم درې افعال لذي؟ کادا قربا او شکا. نمبر 2 افعال رجا څه ته وایي؟ چې بری خبر او درې خبر د پاره راځي چې زما د اسم د پاره د خبر حاصلېدل امید ده، سره امید ده. او دې لپاره کوم ټکی راځي؟ عسى حرا او اخلولق. او افعال شروع چې په دې خبره دلالت کوي چې زما د اسم د پاره د خبر حاصلېدل شروع شوی دي. او د دې څو قسمونه دي؟ کم افعال دي؟ توفیقا، اخذ، جعل او انشا. دا و جوړ سبب. نن سبق کې افعال قلوب دي. افعال قلوب دته قلوب وې ضرورت اوی لګيږي. نو دې افعال ته افعال قلوب ځکه وې چې دې هم تعلق د زړه سره وي. سره تعلق وي د زړه سره. او دې افعال ته افعال یقین او شک هم وي. څورته وي افعال یقین او شک. افعال یقین ورته دغه وجه بدی کې څه افعال د یقین د پر راځي او سبا کې د شک د پر راځي. ادا سوري او څه عمل کوي تاسو په شعر کې وایي
ها نو دا افعال قلوب ورته هم وي افعال قلوب ورته ولي وي چې دې تعلق دا زړه سره دی او افعال یقین او شک ورته هم وي ځکه چې سبق د یقین لپاره جو سبق ټوټل سورتي ټوټل سوري علمت رأيت وجدت حسبت ظننت خلت زعمت سوري ودي سوري وا بدی کې دا الاولنی درې علمت رأيت وجدت دا راځي د یقین د پاره دي درې ته لګي افعال یقین او خلت او حسبت او ظننت دا درې چې دا راځي د شک د پاره ندي لګي افعال شک او یو پکې زعمت ده زعمت دا عام ده د یقین د پاره هم راځي او د شک د پاره هم راځي لکه دا افعال یقین لکه علمت ته ما ته پته ولګی دا ما ته پته ولګی چې ته د سیه یا رأيت ما ولید ته نو دا یقین دی چې یقیني سره ویني یا عمومي یو شی او خلت زما خیال دا حسبت ګمان می دا ظننت ګمان می دا او زعمت ځوان د پاره راځي نو دې دا افعال یقین او شک هم ځکه چې په دې کې درې افعال بګي د یقین د پاره راځي او درې بګي د شک د پاره راځي او یو عام دی دا یقین د پاره هم راځي او د شک د پاره هم راځي خدا خبر یاد ساتل پکار دي چې کله پدې کې دا افعال څه عمل کوي دا وایو دا افعال دا عمل کوي چې دین رسو دو مفعول وي او هغه دواړو مفعولون ته نسب ور کوي اگر موږ بری راګي کنه چې څنګه شعر دی دیگر افعال مقارب دیگر افعال یقین شک بوت خبر دو اسم چود آیات هر یکی منصوب و سازت هر دورا وکله چې دا راشي نو دواړه منصوب ګرځي دا دواړه منصوب ګرځي د مفعول به د وجنه نو دا دو مفعول حل غوړي دا افعال چې کله پدې کې د یقین او د شک معنی پرته وي د ګمان معنی پکې پرته وي کچرته یو فعل د څه په دې افعالو کې چې پایږي د یقین معنی یا د شک معنی نه و نو بیا به دو مفعول د متعدی نه وي بیا به دو مفعول د متعدی نه بیا د افعال قلوب حکم دار چې په افعال قلوب کې کوم دو مفعول غواړي او دوه مفعول د نسب ور کوي پدې کې په دو مفعول کې په یو مفعول باندې اکتفا جایز نه په دوه مفعول کې به یو مفعول باندې اکتفا لکه موږ څنګه پرون سبق ویلو چې متعدی په څلور قسمه لري متعدی به یک مفعول متعدی به دوه مفعول او په دوه مفعول کې موږ دا ویلو چې یا به سي چې په متعدی په دوه مفعول کې به په یو مفعول باندې اکتفا جایز وي یعنی په دوه کې یو ته حذف کولای شي او یا به سي چې په دوه کې به یو نشه حذف کولای دا افعال قلوب دي چې افعال قلوب دوه مفعول غواړي او په دوه مفعول کې یو مفعول حذف کول جایز نه دي لکه ته علمت زیدا فاضلا کنه علمت زیدا فاضلا نو زګور دا علمت فعل فاعل دي او زیدا فاضلا دا مفعول به اول او مفعول به ثاني دي پوه وز دا افعال قلوب نه نه دوه مفعول غواړي نو بدی کې ته یو حذف کول نه شي چې دا علمت زیدا ته وي د دې وجه دا د شرم ضمیر کې دا سوچ ویل دا چې د دې مضمون جمله دا مفعول جوړیږي اصل کې د دې هغه مضمون جمله یعنی د دې جملې څه مضمون دی زید فاضل چې زید چې دا فاضل لیکنه د زید د فاضل کې دوه خبر ورکړي نو کته پکې یو مفعول حذف کې او یو پکې پاتې کې نو بیا مضمون جمله نه برابرېږي پوه شو دی نو د دې افعال قلوب یو حکم دار چې پدې کې بدوو مفعول کې یو مفعول حذف کول جایز نه دي دویم دادا چې دویم حکم دار کدا افعال د دوانو مفعولونو په مېز کې رالو دا افعال کله دوانو مفعولونو په مېز کې راغلل یا دا افعال چې نه دا ورستو رالل ادوانو مفعوله مخشول نو په دې صورت کې د بیا عمل ورکول هم جایز دي او عمل باطلول هم جایز دي لګته زیدن ظننت قائما زیدن ظننت قائما نزل اوس ګوره دا افعال قلوب چې نه په مېز کې رااله خو دې عمل ورکړل موږ زیدن مفعول به اول او مقدم ده او ظننت فعل فاعل او قائم او د څه ویل شي زید ظننت قائم نو بیا ولې ترکیب موږ د څه کوي چې زید مبتدا قائم ولا خبر مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه ادا ظننت فعل فاعل دا جمله معترضه دي ته وي چې د جملې په منځ کې راشي د مخ وروسته څه کار نه هته زید زما ګمان دا چې ولاړل نو اصل کې ته زید دا ودریدو خبر ورکې او په مېز کې پکې تا وی چې زما ګومان داره نو دا پکې جمله معترضه شوله پوه شئ چې کله دا افعال قلوب په مېز کې راشي
نو بیا ولا عمل ورکول جایز او عمل باطلول هم جایز دي ته عمل ولا ورکې نو بیا ګورای داس غننتو دې څه عمل کړی دی مفعول دی مفعول نه صبر کړی دی او چې عمل نه نه غننتو راغلی دی خدا اخو ورستو دې سره تعلق نشته عمل نه راکړی نه دا منسوب کړی نه دا منسوب کړی دی پوه شئ دغه شان دي کدا افعال چې دین دا ورستو راشي او دا دوانه دي مخکې راشي لکه دا زیدن قائما غننتو او زید قائم غننتو پوه شئ دوانه ویل شي تاسو مې به خبره باندې ورسېږي ها بل کدي افعال لمخکې حمزه استفهام راشي یا نفي راشي نو بیا به عمل چې دا باطل وي د دې افعالنا ورستو یعنی کدا افعال دا حرف نفي یا دا حرف استفهام د مخکې راشي دا افعال دا کوم افعال قلوب دي کدا دا حرف نفي نه مخکې راشي یا دا حرف استفهام نه مخکې راشي نو په دې صورت کې دا بیا چې دا عمل نه کوي لکه ته علمت ازيد عندك ام امر ازيد عندك ام امر وزدل لګي ګوره تاسو د دې علمت د دې نه ورستو جنن حمزه استفهام راغله یعنی حمزه استفهام نو مکه علمت راغله نو دې علمت جنن لا عمل نه کړی دې زید لینه څه بور کړی امر لینه څه بور کړی دې عمل نه کړی نو کدا حروف د دینه د حرف نفینا یا د حرف استفهام نو مکه راغله نو بیا دا حروف عمل نه کوي دا په څه دی باندې یا ته علم تو ما زید فی الدار نو علم تو فعل فاعل دی او دلګه دین ورسته وي ما زید فی الدار نو دې ترکیب بیا من کو چې ما مشابه به لیسه به جوړو په اخر کې ما مشابه به لیسه زید دا په څه دی باندې ها څه خبره مونږ وکړه چې د دې افعال قلوب موږ درې احکامات وي یو حکم یو دا وي چې دا دو مفعول له کم نسب ور کوي نو بلې دو مفعول یو مفعول حذف کول جایز نه دي دویم خبره مونږ دا وکړه چې کدا افعال قلوب د دې دوانو مفعولونو په منځ کې راشي یا د افعال قلوب د دې دوانو مفعولونو ورستو راشي نو بیا ولا عمل ورکول او عمل باطلول دوانه جایز دي او درې مونږ وې کچرته د حرف نفي یا د حرف استفهام نه مخکې دا افعال راشي نو بیا د عمل باطلی سلورم خبره ده چې کله کله دلیل دو مفعول او قائم مقام جمله هم راتلی شي جمله قائم مقام د دو مفعول وي جمله قائم مقام د دو مفعول وي لکه قرآن مجید کې الله يعلم انك لرسوله وهي ترکیب تکوما الله مبتدا يعلم فعل هو ضمیر بګه فاعل ان حرف مشبہ بالفعل كضمير اسم ان سره اسم ان لا رسوله مضاف مضاف الیه دا خبر ده ان بس ان سره خپل اسم او خبرنا جمله اسمیه خبریه دا قائم مقام د دو مفعول ده قائم مقام د دو مفعول اگر يعلم دا خو د افعال قلوب نه او افعال قلوب سو مفعول غواړي دو مفعول غواړي سو مفعول غواړي خو چې کله د دین ورستو جمله راشي نو هغه جمله د دو مفعول قائم مقام وي نو موږ ان صلاح الاسم او خبرنا دا جمله اسمیه خبریه قائم مقام د دو مفعولونو د يعلمون پر بیا راغون کې يعلم فعل صلاح الفاعل او دوه مفعولنا جمله فعلیه خبریه په تعویل مفسره خبر د مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه پوه شئ دی باندې ها نو دا افعال قلوب منغه وی چې دا افعال قلوب ولي وي بیا دا افعال یقین او شک ولي ورته وي او د دې څلور خبرې موږ وکړلې چې دوه مفعوله بغواړي او عملي سره د افعال قلوب چې دوه مفعول له نسب ور کوي هغه پوه شئ دی باندې ها بل دي افعال مدحوزم یعنی هغه افعال چې هغه د مدح ویلې کېږي د یو څه صفت بیانول او زم ویلې کېږي د یو څه مذمت بیانول برای بیانول نو افعال مدحوزم څه ته وایي چې د مبالغه سره د یو څه خواله یا برای بیان کی په مبالغه بږي مبالغه معنی زیاتواله بږي لکه نعم العبد ډیر خسړې ده هغه یا ته بئس الشراب ډیر بدی ده نو بدی کې د مبالغه والا معنی ده د بږي پرته په مبالغه سره د یو څه مدح یا مذمت بیان مدح ویلېږي خواله ده او زم ویلېږي برای ده نو چې په مبالغه سره د یو څه خواله یا بدواله چې دا بیانې دې څه ویلېږي افعال مدحوزم افعال مدحوزم سودی سا عمل کوي شعر کې ذکر کوي سو
رافع اسماء جنس افعال نو دا افعال مدحوزم دا سوري سلور دي سوري سلور دي کم دي نعمه بئس ساء او حبذا پدې کې دا نعمه او حبذا دا دوه راځي دا افعال مدح لپاره د مدح لپاره افعال دي او بئس او ساء دا دي افعال ذم یعنی د یوسیس د مزمت بیانول لپاره چې کوم الفاظ راځي هغه بئس او ساء دي او د مدح لپاره راځي نه اخر دي نعمه او حبذا بیا دا چې د دینه دا څه عمل کوي د دین وروسته اسم جنس راځي سره دي اسم جنس راځي اسم جنس طرف اور کوي اسم جنس راځي د څور کوي رفع اور کوي اسم جنس څه ته وایي اسم جنس دې ته چې په قلیل او په کثیر باندې دلالت کوي په قلیل او په کثیر باندې دلالت کوي بیا د دې افعال مدحوزم د فاعل ورستو د افعال مدحوزم د فاعل ورستو یو اسم راغلی وي چاہے ته مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم ورته ولګي څه ورته ولګي مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم ولګي لکه ته نعم العبد ایوب نعم العبد ایوب نو ته دې کې دا نعمت دې دا سره فعل مدح دا نعمت سره العبد فاعل مدح العبد فاعل مدح وس او دا ایوب چې دا مخصوص بالمدح سره مخصوص بالمدح مخصوص بالمدح یعنی کم څه چې د مدح سره خاص شوی وي هغه ته مخصوص بالمدح وي یا د دې په ځای باندې ما افعال زم ولیکل لکه ځای مې بئس العبد زید زید ډیر ناکار سړی دی نو بئس فعل زم العبد فاعل زم او زید مخصوص بالزم پوه شئ به باندې ها مخصوص بالمدح یا مخصوص بالزم څه دی وای چې د دې افعال مدحوزم د فاعل نو ورسره چې کوم اسم ذکر وی دا غي څه ولګي مخصوص بالمدح یا مخصوص بالزم پوه شئ ها بیا نعمه بئس او ساء د دې مخصوص بالمدح دا مخصوص بالمدح یا مخصوص بالزم د دې سره چار شي دي دا په تذکیر تانیث کې په معرفه نه کې لګي معرفه نه کې لنو په واحد تسنیه جمع کې او په مذکر مؤنث کې په تذکیر او تانیث کې دا د خپل فاعل سره یو شان دي پکار دي لکه ته نعم العبد ایوب نو دا هم چې دا معرفه دي دا هم مذکر دی دا هم مذکر دی دا هم واحد دی دا هم واحد دی پوه شئ یا لکه ته نعم الرجلان الزیدان نعم الرجلان زیدان نو دلته اوس دا فاعل مدح دا او دا مخصوص بالمدح دا او دواړه چې دا تسنیه دي دواړه تسنیه دي پوه شئ یا نعم الرجال نعمت المرأة هند بس نعمت المرأة هند دې کې دا فاعل او مخصوص بالمدح دا دواړه چې دا مؤنث دي پوه شئ نو په افراد تسنیه جمع کې او مذکر مؤنث کې به مخصوص بالمدح او فاعل دا به اول سره سوي یو شان دي وي په دې خبره باندې پوه شئ تاسو ها په دې پوه شئ دویمه خبره دا چې دا فاعل د دې دریو فاعل د نعمه بئس او ساء فاعل با دا به همیشه لپاره معرف باللام وي سببي معرف باللام وي معرف باللام څه ته وایي سوي چې الف لام طرف ته الف لام به داخل وي او نمبر 2 چې یا به فاعل بلدي معرف باللام وي یا به فاعل لري معرف باللام طرف ته مضاف وي یا فاعل لري سوي معرف باللام وي یا به معرف باللام طرف ته مضاف وي او یا به فاعل پدې کې ضمیر وي فاعل په دې کې ضمیر وي او ضمیر په مستتر وي ممیز وي ورسته به تمیز راغلی دا افعال مدحوزم فاعل د نعمه بئس ساء دریو د حبزانو د نعمه بئس ساء فاعل یا درې فاعل په درې حالتونو کې راځي یا په فاعل لري معرب باللام معرب باللام لګا نعمت المرأة نعم العبد یا معرب باللام طرف ته مضاف وي لګا نعمه قائد المسلمين خالد دا مسلمانانو قائد خالد دا ډیر زیات غوړه سره ده دلته فاعل لري معرب باللام نه ده او معرب باللام طرف ته مضاف ده پوهیږئ به باندې او یا با فاعل د دې ضمیر مستتر وي د دې افعال با فاعل ضمیر مستتر وي یعنی پټ وي او اب ممیز رستو به تمیز ذکر شوی دغه ته نعم رجلا زید
لري به څنګه ترکیب کوما نعمه فعل مدح په نعمه فعل مدح کې هو ضمیر دی دا ممیز ده او رجل والضمیر ممیز سره خپل ضمیر د فاعل مدح او زید مخصوص بالمدح په دې باندې پوه شئ ها تاسو ما په خبر باندې پوه شئ او بیا دغه تمیز چې کنه دا کله به نکیروي او کله چې دا بلکه دغه راځي ما راځي لکه قران مجید کې دی نعمه نعمه هي اصل کې نعمه ما هي او حبذا چې حبذا نو حبذا پدې کې دا حبا فعل مدح ده او ذات دي فاعل مدح ده دې فاعل همیشه لپاره چې اندازا راځي زائد اسم اشاره او د دې وروسته به مخصوص بالمدح وي اگر دا حبذا زیدون نو دې ترکیب چې کومه حبا فعل مدح او ذا فاعل مدح فعل سره په فاعل نه دا جمله فعل انشائیه او زیدون دا مخصوص بالمدح وسبا د دې چې په کوم ځای کې هم دا راشي کنه دا افعال مدحوزم چې راشي د دې به همیشه لپاره دوه ترکیب کیږي څو ترکیب کیږي دوا یا خو به دا یو جمله جوړه او یا چې دوه جملې به جوړه آسان خبر ده لکه زودا نعم العبد ایوب د دې ترکیب کوما دې دوه ترکیب ادا دي چې نعمه فعل مدح العبد فاعل مدح فعل سره د خپل فاعل جمله فعلیه انشائیه خبره ختم دا یو جمله شو ایوب دا خبر ده د مبتدا محذوف د پاره ایوب دا خبر ده سره پاره او مبتدا محذوف څه هو مبتدا ایوب ولا خبر مبتدا سره خپل خبر جمله فعلیه نو دا نعم العبد جدا جمله شولا جمله اسمیه او ایوب چې دا جدا جمله شو نعم العبد هو ایوب د څه شولا نعم العبد جدا جمله شو هو ایوب جدا جمله شو صحیح شولا دغه شان دي ترکیب دا دوه ترکیب په دې کې وګورئ تاسو نعمت المرأه نعمت فعل مدح المرأه فاعل مدح فعل سره خپل فاعل جمله فعليه انشائيه دا اوس ختم شو او هند هي مبتدا محذوفه هند ولا خبر مبتدا سره خپل خبر نه جمله اسميه خبر او دویم ترکیب دا ده چې د څه ته وګه نعم العبد نعم فعل مدح العبد فاعل مدح فعل مدح سره خپل فاعل مدح نه جمله فعليه انشائيه خبر مقدم څه شو خبر او ایوب ولا مبتدا مؤخر مبتدا سره خپل خبر نه جمله اسميه خبريه دا په دې شرم تعمیل کې تاسو ویلو کنه دا نو دا په دې صورت کې یو جمله جوړه شولا چې کله دا فعل او فاعل دا خبر مقدم جوړ کې او رسو دا مخصوص انده والا مبتدا جوړ کې پوه شئ نه یا به دوه جملې جوړيږي یا به یو جمله جوړيږي صحیح شو نه بس دا ختم شو افعال مدحوزم یعنی هغه افعال چې د یوسیس د مبالغه په تور باندې د یوسیس خواله یا برای چې دا بیانې او بیا د دې کې وچرین دا افعال مدح دي نعمه او حبذا او بئس او صا پکې افعال اسم دي یا موږ دا وی چې دین ورستو اسم راځي ته مخصوص بالمدح او مخصوص بالمدح د خپل فاعل سره په تذکیر او تانیث کې په واحد تسنیه جمع کې به یو شان دي بیا موږ دا ویل چې د دې نعمه بئس ساء د دې فاعل به معرب لام یا معرب لام طرف مضاف ایا فاعل لري ضمیر وی چې راغی نو رسوبه تمیز راغلی وی تمیز کله نه کېره راځي او کله ما راځي حبذا زید پدې کې با دازا همیشه لپاره اسم اشاره بل دې لپاره فاعل وی او بیا دې ترکیبونه موږ کول چې دوه طریقو باندې ترکیب راځي اخرانه په افعال عاملو کې افعال تعجب سره فعل تعجب هغه دی ویلېږي چې هغه دی خبره د حیرت لپاره د خبره د حیرت ولا معنی پیدا کول لپاره یا تعجب ولا معنی پیدا کول لپاره په یو خبره باندې پای کې تعجب وکړل شي لکه دا ما احسن زیدون سخه استره را زید ما احسن زیدون سخه استره را زید بیا د فعل تعجب وسیږي یو ما افعله او دویمي افعل به ما افعله او افعل به کله کله د دې هو په زبانه ما افعله او افعل به نو دا ضمیرونه چې پکې کم دي د دې په زبانه پکې اسم راځي لکه ما افعله نو ما احسن زید او احسن به یعنی احسن بزید هر ټکی سره تو لګول شي ما احسن زید معنا سره سخه استده زید یعنی زید څومره خسته سخه استده زید پوښوي د دې ما افعله او افعل به د دې چې ترکیب کوو نه په ترکیب دي دا یو دلته کې لیکل راځي هغه به چې ما په معنا ما دا ما احسن زیدون د دې څه ترکیب دی ما په معنا شیء ما په معنا سره شیء او هغه شیء چې دا مبتدا ده شیء سره مبتدا ده او احسن زیدون احسن فعل او زیدون مله فاعل فعل سره خپل فاعل ما احسن زیدون ما احسن زيدا ما افعله
ما احسن زيدن ده ما احسن زيدن نو احسن فعل هو ضمیر پکې فاعل او زیدن مفعول به فعل سره خپل فاعل مفعول به نه خبر پوه شئ یو ترکیب دی چې ما په معنا د ايو شيء مبتدا ايو شيء مبتدا یعنی څه شي خیسه کړی دی زید او احسن فعل هو ضمیر پکې فاعل زیدن مفعول به فعل فاعل مفعول به نه خبر پوه شئ احسن بزيد د دې ترکیب چې موږ کوو نو موږ وای احسن لفظا فعل امر لفظا بمعنى احسن فعل ماضي بمعنى او با حرف جر زائد با حرف جر زائد او زيد لفظا مجرور محلا مرفوع فاعل له احسن لپاره لفظا مجرور ده د بعد وجنا او محلا مرفوع له احسن لپاره فاعل له نو احسن فعل سره فاعل جمله فعل انشائيه انشائيه ول دغه بای کې یو تعجب ده کنه لکه پوه شوي ها بیا فعل تعجب تیرې کنه دی مبارک یو خبر دا کړل چې فعل تعجب صرف د ثلاثي مجرد ناراضي د غیر ثلاثي مجرد نه ناراضي او په ثلاثي مجرد کې هم د هغه صيغو ناراضي چې بای کې د لون یعنی د رنگ او د عیب معنی پکې نه وي کچر د لون معنی پکې وا د عیب معنی پکې وا بل هغه نوم فعل تعجب ته نه ناراضي او کته چې رضا بیا هم راولما سو ته وسوي چې سبق بیا دا دغه راولما نو بیا به څه کې چې داغه نو مخ اشد ټکه چې نندا بلګي اشد ټکه بل اشد ټکه بلګي ا داغه نه بیا دا یا به اکثر ټکه چې نندا بلګي نو بیا به بس داغه نه دغه بکه د دې اسه خبر راولي پوه شئ دا ما اشد حمره الرمان ها د انار غرنګ سور ده سړې زیات سور ده پوه شئ به باندې ها نو ګورنه سبق کې مونږه سسوول افعال کما افعال افعال قلوب افعال مدحوزم او افعال تعجب اس دا صحیح ترکیب وکړي افعال مقاربه افعال قلوب کی تمرین نو تاسو ګورئ چې اعلم الله رازقا اعلم الله رازقا اعلم الله رازقا بلې کې کوم افعال قلوب نه کوم یو راغله ده اعلم او د دې په ستر کې کومه اعلم فعل اعلم فعل اعلم فعل فعل مدى ځان جوړه اعلم علم يعلم اعلم فعل مضارع واحد متکلم سے غلا اعلم نعلم اعلم فعل واحد متکلم سے غلا او دا افعال قلوب نه ده ضمیر بګي انا ضمیر مرفوع متصل مستتر ذا بګي فاعل له الله رازقا الله مفعول اول او رازقا مفعول ثاني وذل کې دي افعال قلوب سره عمل کړل دي دوړ لې نسب ور کړل لفظ الله لا او رازقا دوړ لې سور کړل نسب ور کړل تر جو څنګه را غونډو مچه عالم فعل سره خپل فاعل نه او دوړ مفعول نه جمله فعلیه دغه شان دي ظننت زيدا مجتهدا وای ظننت فعل تو ضمیر پکې فاعل او زيدا مفعول اول او مجتهدا مفعول ثاني نو ظننت فعل سره خپل فاعل او دوه مفعولین نه جمله فعلیه اظن انك مريض دلته اوس ګوره اظن دا فعل دا مقارب نه ده او دلته کې جمله راغله موږ ویل چې کله د دې ورسو جمله راشي نو جمله په قائم مقام د دوه سببونو نو د دوه مفعولونو لکه څنګه ترکیب کوم زو اظن انك مريض اظن فعل انا ضمیر بکې مرفوع متصل بارز فاعل با مستتر فاعل او انك مريض ان حرف در ورو مشبه بالفعل او كضمير اسم ان او مريض خبر ان سره خپل اسم خبرنا جمله اسميه خبريه قائم مقام ده دو مفعولون نو اظن فعل سره خپل فاعل او دوه مفعولين جمله فعليه خبريه الله يعلم دام دقه شان دي وزيد ظننت قائمون او زيدا ظننت قائما دې درګه کومه تاسو کو کنه ها زيد قائم دا بس شي دا جدا جمله شي او ظننت په بیا شي جدا جمله شي پوښوي او زيدا قائما ظننت دا مفعول اول مفعول ثاني مقدم او ظننت فعل فاعل بل وړو افعال مدحوزم کا تمرین حسبنا الله ونعم الوکیل نو حسبنا الله دا جدا جمله ده ونعم الوکیل جدا جمله ده حسبنا الله حسبنا حسب مضاف او نام مضاف مضاف صاحب مضاف نه
مبتدا لفظ الله دا څه شو نه کنه ختمه کا دا خبر مبتدا سره خپل خبر نه جمله اسمیه خبریه معطوف علیه جمله اسمیه خبریه معطوف واو نعمه فعل مدح نعمه الوکیل فاعل مدح فعل سره خپل فاعل نه جمله فعل انشائیه ودا دغش ولا معطوف علیه جمله معطوفه وصل لګي مخصوص بالمدح چې نه هغه محذوف ته چې عمل وکیل هو چې الله پاک زموږ بارک کافر او دغه الله پاک بهترین کارساز دی نعم العبد ایوب دو ترکیبونه ورکړي لا ولا ایوب کې نعم العبد ایوب نعم العبد ایوب نعم فعل مدح العبد فاعل مدح فعل سره خپل فاعل نه جمله فعلیه انشائیه او اخوه ایوب دا خبر دی هو مبتدا محذوف دفاره ایوب خبر دی هو مبتدا محذوف دفاره مبتدا سره خپل خبر نه جمله اسمیه خبره نعمت اسقلات هذه نعمت فعل مدح اسقلات فاعل مدح فعل سره خپل فاعل نه دا خبر مقدم او هذه ولا مبتدا مؤخر لکه ګران دی کنه دا لاندې وکړه نعم الرجل حافظ کتاب الله بهترین سره دی څوک هغه سره چې هغه الله د کتاب حافظ دی نعم فعل مدح الرجل فاعل مدح فعل سره خپل فاعل نه خبر مقدم او حافظ کتاب الله حافظ کتاب الله ادریس مون راغلی لولنی باندې ذکرن دا ولنی کې اخرنه معرفه ده سب جوړیږي په ترکیب کې مرکب اضافي نه جوړیږي څه جوړیږي نو څنګه به حافظ مضاف کتاب مضاف الیه مضاف او الله مضاف الیه مضاف صاحب المضاف الیه خبر شو دا مبتدا مؤخر او جمله خبر مقدم جمله اسمه خبريه اخوا فعل تعجب ترکیب وکي ما اقنع عمرا ما بمعنى شيء مبتدا محذوف ما بمعنى ده شيء مبتدا ما بمعنى ده شيء ده شيء مبتدا اقنع فعل هو ضمیر بګه فاعل عمرا مفعول به فاعل مفعول به جمله فعلیه دا خبر مبتدا خبر جمله اسمیه انشائیه ما احلم زيدا ما بمعنى ده شيء او مبتدا احلم فعل هو ضمیر بګه فاعل زيدا مفعول به فاعل مفعول به خبر مبتدا خبر جمله اسميه انشائيه ما اشد حمره الرمان ما دغه ټول یو شی نه ما به معنا ايو شی اشد فعل اسم تفضيل هو ضمیر بګه مميز هو ضمیر بګه مميز حمره الرمان تمیز مميز سره خپل تمیز نه فاعل سره خپل فاعل جمله فعليه انشائيه ما اعدل القاضيه ايو شی اعدل فعل هو ضمیر بګه فاعل القاضيه مفعول به فاعل مفعول به لکه پوه شو دې باندې دا به وګورئ زه بس دا واړو شبه سنو